د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلسله نسب دا محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نزر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان نیکه پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب دا صحاح روایاتو کې ثابت او دا مسلم دا دغه سلسله نسب. بیا دام تسلیم شوی خبره ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی او اسماعیل علیہ السلام یې نیکه دی. په دې باندې د امت اتفاق دی. او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بچی دی او دواړه انبیا دي، تاسو ته پته ده. او بیا دغه سلسله تر آدم علیہ السلام پورې رسیدلی. خو بیا د دې مخکې سلسله څومره دغه کې رسید عدنان مخکې نو څوک 10 واسطه یادوي، 10 پښته او څوک 40 پښته یادوي. په دې کې اختلاف شته. او چې څوک بیانې نو د تاریخ په بیانونو کې سلسله ذکر کیږي، خو هغه د ضعاف روایتونه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د خپل رشتہ ذکر کوله، دا ما چې تاسو ته کوم ځای ته ورسوله تر دې به ذکر کوله او دینه پس به بیا چپ شو. او بیا به فرمایل چې کذب النسابون، رشتے اور نسب بیان کرنے والے خطا ہیں اور وہ خطا کر گئے. یعنی مخکې چې بیانېږي رشتہ خوشته هغه څوک بیانولی نشي. نو بهرحال صحاح روایاتو کې دومره پورې ثابت. په دې کې آخري نیکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سلسله نسب بیان کا هغه عدنان دی. او بیا د عدنان زوی معد دی. او معد دا د ارمیا علیہ السلام چې د بنی اسرائیل پیغمبر دی، داغه په زمانه کې تیر شوی.